السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. رونو امید ده تاسو بخیر. نن په دې خروج نهایی او خروج عوده باره کې یو ویډیو تاسو سره شیر کول غواړم. خو که ویډیو لږ اوږده شي نو که دلته بیا ټول ویډیو نه راځي نو زما د یوټیوب چینل زما د پروفایل نه بیا لاړ شئ، هلته به تاسو ویډیو پوره وګورئ. ملګرو پرون د جوازات نه چاته پوسټ کړی په ټویټر باندې، د هغو چې کوم افیشیل پیج دی چې یاره د خروج نهایی دپاره په پاسپورټ کې ټایم څومره پکار دی. تاسو به زما په خبره باندې رسېدلي یې. یو سړی دی هغه فاینل ایګزټ ځي، یعنې ویزه ختموي او ځي، نو که د هغه پاسپورټ ختم وي نو هغه ته خروج نهایی ورته لیږي او که نه. نو جوازات هغې له جواب ورکو چې د خروج نهایی دپاره په پاسپورټ کې کم از کم ټیم 60 ورځې پکار دي، یعنې 2 میاشتې ټیم پکې پکار دی. که د 2 میاشتو نه یو ورځ هم کموي، یعنې 58 ورځې وي، 59 ورځې وي، 57 ورځې وي، نو فاینل ایګزټ نه لګي. تاسو به زما په خبر رسېدلي. نو مطلب دا دی که کم ملګري فاینل ایګزټ ځي په خروج نهایی باندې ځي نو هغه له کم از کم په پاسپورټ کې 2 میاشتې ټیم پکار دی. که د 2 میاشتو نه ټیم کمي نو هغه ته بیا خروج نهایی ورته نه لګي. دا خو یو خبره وشوه دوستانو. دویمه خبره دا ده، اوس به چې په دا خبر راغله نو څه ملګري اکثر سوال کوي چې یاره د خروج عوده دپاره په پاسپورټ کې ټایمینګ څومره پکار دی. نو خوږو ملګرو د خروج عوده دپاره یعنې د چوټۍ دپاره زما تاسو ته دا مشوره ده چې هر وخت کې چې پاسپورټ هم څنګه ختمیږي پاسپورټ خپل رینیو کوئ. پاسپورټ هر وخت رینیو ساتئ. مطلب چې پاسپورټ هم ختمیږي یو میاشت مخکې نوی کوئ، خو اکسپایر کېدو ته مه پرېږدئ. ټیک شو جي. نو د خروج عوده دپاره په پاسپورټ کې کم از کم 3 میاشتې ټیم پکار دی دوستانو، او د 3 میاشتو نه چې کمې نو بیا خروج عوده نه لګي. اوس راځو دې خبرې طرف ته دوستانو چې د خروج عوده چې تاسو ته کله ولګي دوستانو پاسپورټ هم ختم نو که به دلته یې نو د خپل پاسپورټ نقل معلومات انتهایی ضروري دي. او نقل معلومات به تاسو دوستانو په کوم ځای کې کوئ؟ نقل معلومات به تاسو ډېر اسانه طریقه ده، دا ګرانه خبره نه ده. نقل معلومات به تاسو خپل کمپنۍ ته به ووایئ، یا چې ستاسو سپانسر کوم کفیل وي هغه ته به تاسو ووایئ، هغه به د خپل ابشر نه ستاسو نقل معلومات وکړي. او دوستانو نقل معلومات دي څه ستاسو سره د دا نوی پاسپورټ چې کوم دی دا به راواخلي او دا به د جوازات په خپل سیستم کې دا فیډ کړي، هغه په خپل سیستم کې دا ستا د نوي پاسپورټ چې کومه ډیټا ده، کومه دغه ده، کوم نمبر ده د پاسپورټ او دغه شیزونه دا به هغه په خپل سیستم کې واچوي. دغې ته نقل معلومات وایي. نو دوستانو انتهایی ضروري دا خبره چې د خروج عوده، یعنې که تاسو دلته به کوم ملک پاتې کېږئ، مسافر یې که په کوم ځای کې نو د خپل پاسپورټ دغه د ځان سره ضروري ساتئ. خپل پاسپورټ اکسپایر کېدو ته مه پرېږدئ. یوه خبره وشوه دوستانو. دویمه خبره دا ده، دا هم ډېره انتهایی ضروري ده چې یو د ځان سره د خپل پاسپورټ فوټوکاپي همیشه ساتئ. که ستاسو مطلب دا ستاسو پاسپورټ د کمپنۍ د نه اخیستی یا درنه مطلب دا د کفیل درنه په زور زبردستی اخیستی، نو دوستانو د پاسپورټ نقل د ځان سره انتهایی ضروري ساتئ. وجه یې څه ده دوستانو؟ وجه یې دا ده که سبا د نه پاسپورټ رقم شو او د پاسپورټ فوټوکاپي در سره وه نو ډېره په اسانه به پاسپورټ جوړ کړي. یو خبره. دویمه خبره دوستانو، ځان سره د انګلیش کارت خو زما په خیال سره اوس ختم شوی دی، خو د پاکستان چې کوم نادره قومي زموږ چې کوم قومي شناختی کارت دی د هغې نقل هم د ځان سره ضروري ساتئ. دا انتهایی ضروري دی دوستانو. او بل چې کوم مین او اهمه خبره ده ورونو، د ځان سره په دې پاسپورټ باندې چې کوم د ویزې د کاپي لګېدلي، دا ویزه چې په کومه پاڼه باندې دا ویزه لګېدلي دوستانو دا هم د ځان سره ډېر ضروري ساتئ. د دې وجه به بیا زه ووایم انشاءالله په یو بله ویډیو کې، خو چې دا تاسو سره نو تاسو مطلب دا دی دا به انشاءالله زه تاسو سره بیا په بله ویډیو کې شیر کړم، دلته مناسب نه ګڼم. خو دا د ځان سره ضروري ساتئ چې کومو کسانو سره مطلب دا د پاسپورټ ورسره نه او یا ورسره د هغې نه علاوه
مطلب دا دی هغه بلې کمپنۍ ته تلل غواړي پاسپورټ د کفیل سره دا قصې بېسې نو هغه بیا خیر زما ته ووایي بیا به ورته د دې وجې زه ووایم چې یاره دا څومره ضروري دي چې پاسپورټ ورسره نشته بل پاسپورټ به لاړ شي هلته به ځان له جوړ کړي او د ویزې چې کوم هغه فوټو کاپي دغه ورسره الرېډي ورسره د معلوماتو سره شته نو دا ځان سره ضروري ساتئ دوستانو یو د ویزې فوټو کاپي او د پاسپورټ فوټو کاپي ځان سره هر وخت ضروري ساتئ باقي دوستانو ستاسو چې سوال زما نه تپوس کول غواړئ نو تاسو باقاعده زما په انسټاګرام باندې تپوس کولی شئ دلته زما د یوټیوب ویډیو لاندې کمنټس وکړئ انشاءالله زه هر وخت تابعدار شکریه السلام علیکم ورحمة الله